अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर इजलास इफ्तिखार खान स्टेज माने मौजूद, बाबर अली खान, फयाज खान, जावेद खान, हाजी गुल यूसुफ साहब और ज़मा द PK60 द मुख्तलिफ़ इलाकों ने रागले द पार्टी मशरानो इज़्ज़तमंदो अस्सलाम वालेकुम। زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا افتخار خان، مامور خان او د هغوی سره چې کم ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني ورکوم چې هغوی یو صحیح فیصله کړې ده او انشاءالله یو ځای به د پښتون کام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوو او دا کام به انشاءالله د ترقۍ په لار روانو به. عزتمندو، د افتخار خان خاندان د هغوی د مشرانو کردار، د هغوی د مشرانو په دې علاقې کې تعلق د هېڅ چا نه پټ نه دی او دا زه داسې ګڼم چې دا موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ باعث دی، د عزت باعث دی چې داسې یو درون کور نه یو کس موږ سره شاملیږي. نو دا د دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د خلکو سترګې چې دي هغه د قومي وطن پارټۍ طرف ته دي. فیاض خان هم خبره وکړه او بابر هم خبره وکړه چې الیکشن تیر شو او هغه چې هر څنګه کم طریقې سره نتایج ووتل خو یو حکومت جوړ شو او مونږ دا غوښتل چې یاره اوس د دوی کمې وعدې د قوم سره کړې وې، کمې خبرو باندې چې د قوم نه ووټ غوښتي و چې په هغې باندې عمل شروع کړي. د الیکشن هغه حقیقت خو زما خیال دی په د بلدیاتي دا کم بای الیکشنز چې وشو نو هغې کې ډېر څیزونه واضح شو چې جنرال الیکشن کې چې د فوج په نګرانۍ کې و نو یو شانتې ریزلټس ووتل او چې کله د فوج نګراني ختمه شو نو بیا ریزلټس د هغې ډېر مختلف ووتل. نو هغې نه هم ډېر حقیقت واضح شو. خو دا به وګورو چې د دې ملک په تاریخ کې چېرته داسې به یو حکومت په نه راغلی چې په 3 میاشتو کې دننه خلک په دې سوچ باندې مجبوره شي چې یاره دا مونږ چاله ووټ ورکړی او دا څه طریقې سره دوی روان شو. تقریبا دا د 5 میاشتې پوره کېدو واله دي. اوس پورې دا ښکاره نه شو چې یاره کم سمت کې دا ملک دوی روان کړی دی. د الیکشن نه مخکې دوی ویل چې مونږ هر څه له تیار یو، پالیسۍ مونږ سره شته، معیشت مونږ ټیکولی شو، د بجلی نظام مونږ ټیکولی شو، روزګار به د کورونو روزګار ورکولو خبره یې کړې وه، د 50 لکو کورونو جوړولو خبره یې کړې وه، 1 کروڑ نوکری. خو دا د 5 میاشتې تېرې شوې په دې کې چې دا کم صورتحال مخامخ شو نو په دې کې چې دا کومه ګراني راله او لا چې کومه را روان ده، ځکه چې دې میاشت کې دا د دوی به یو بل بجټ به هم پیش کوي. دا هم لومړنی ځل تاریخ دی چې په یو کال کې 3 بجټه پیش شو او په هغې کې چې کومه ګراني به راځي هغه به ستاسو مخامخ پیدا. اوس هم خلک چې دی هغه دې ته حیران دي چې یاره مونږ به څنګه دا وخت په تېرو. دوایانې ګرانې شوې، د خوراکو څیزونه ګران شو، هر یو شی کې که تاسو ګورئ نو لوی یو دغه راغی، د غریب د وسه هر څه تقریبا وتې دي. او بل خوا ته چې وګورو نو وزیر اعظم صاحب راشي و یاره گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دا هر څه به ټیک شي.
وایي ته خو د قوم ته وښیه چې څنګه به ټیکېږي، ته څه لاره وښیه نو زه ټیک ته قوم دغه دی هغه به بلکل بیا حوصله دغه کي، خو چې هغوی ته ښکاري هم څه نه او تا نه همغسې اصلاح هغه شانتې نه روانېږي، نو بیا به دا قوم څه کوي؟ دا سلسله چې کومه طریقې سره روانه کړې ده نو دې کې دا ثابته شوه چې دا د دې ملک په تاریخ کې ټولو کې نااهله حکومت راغلی دی او هغه کمې وعدې او کمې خبرې چې کړې وې هغه تشه هسې دروغ او د قوم نه بس ووټ اخیستلو لپاره یو اواز چې دوی اوچت کړو د قوم مفاد د دې ملک مفاد چې دی هغه دوی ته هغه شانتې عزیز نه دي. نن که ګورو خصوصا پښتنو ته ډېر لوی مسایل د فاټا مسله اوس هم همغه شانتې دغه مخامخ نه راځي چې د هغې څه کم بړښت ته دوی بوتله غواړي. مونږ خو دا وې چې دا حکومت په راځي نو هغوی به د فاټا طرف ته توجه ورکوي چې ځکه چې د 13 کالو راسې نه دغه خلک محرومه پاتې شو، د هغوی مسایلو طرف ته توجه ورکولو ضرورت و. خو نن پورې دا پته ونه لګېده چې هلته کې څه قانون جوړ شو څه دغه یو کله به دا سلسله به مخکې هلته کې بوځي به دغه شانتې معیشت چې دی هغه رز تر رزه ستاسو مخامخ ته چې د هغې کم صورتحال جوړېږي او د وزیر اعظم صاحب دا حال دی چې هغه لا اولنې د 15 میاشتو کې اسمبلۍ ته نشي مخامخ کېدی نو د هغه نه به مونږ داسې تمه کوو چې یاره د نور څو کاله پسته به د اسمبلۍ ته مخامخ شي. د لومبنۍ یو څو میاشتې یو څو کاله چې هغې کې حکومت چې دی د هغې سره یو خپل یو دغه وي خلکو د تمې وي دغه وي نو هغې کې خو سړی مخامخ راځي او دغه کوي چې یاره زه دا کومه زه به دا کومه دې هغې کې اسمبلۍ ته نشي مخامخ کېدی. نو دا به مونږ څه تمه وکړو چې دغه به کوي. بیا دلته کې لوکل ډېر عجیبه خبره ده چې زمونږ MNA صاحب او MPA صاحب چې دی هغه کارونه چې کوم مخکې شوي دي راځي او د هغې افتتاحګانې کوي. فرمان خان ناست دی د کتوزو فیډر 2 کاله مخکې جوړ شوی دی هغه اوس راځي وي هغې افتتاح کوم چې دا ما جوړ کړو. د ګیس چې کوم منصوبه زمونږ مشر منظوره کړې وه هغه پایپونه روډي او وایي چې یاره دا مونږ ډېر لوی کارنامه وکړه مونږ ته وښایه چې ته کوم ځای کې دا تا کم نوې داسې دغه کړی دی څه کاغذ وړه څه اپروول وښایه تاسو ته خو لا فنډ نه دی جاري شوی نو ته به څه شي تا منظوري کړې ده. خو هغه دا خیال دی چې په دې باندې به مونږ خلکو له دوکه ورکړو. اوس هغه وخت نه دی رونو د سوشل میډیا او دغه چې کوم دغه شروع شوی دی مخکې دوی د نورو حکومتونو خلاف دا شی استعمالو اوس همغه شی چې دی د دوی خلاف استعمالیږي لګیا دی او هر څوک د امداد دغه کوي چې بھائی مونږ ته حقیقت وښایه چې تاسو څه دغه کوي. وزیر اعظم صاحب خو دې خبرې ته راغی چې اول یې ویل چې کروڑونو نوکرۍ او کورونه او یو شی او بل شی او اخره کې چې دی هغه د PTI حقیقت ته راغی چې پولټري ټریننګ انسټیټیوټ چې دی چې همغه چرګو وږو ته دغه شو چې دغه به مونږ دغه کوو. دوی نه مونږ دا چېرته تمه کولی شو چې د پښتنو چې دا کوم مسایل دي بیا خصوصا د افغانستان کې چې دا کوم صورتحال جوړېږي چې په دې باندې به ځان پوه کړي او دا مسایل به حل به کړي. دغه سوچ سره قومي وطن پارټي په دې سوچ سره میدان ته وتلې ده چې الیکشن یا د هغې نتایج هغه په خپل ځای خو مونږ د دې خاورې اوسېدونکي او دا زمونږ فرض جوړېږي چې مونږ راپاسو او د دې خاورې چې کوم مسایل دي د دې قام چې کوم مسایل دي چې هغې کې مونږ خپل کردار ادا کړو او خپل یو د پښتنو د حق لپاره آواز اوچت کړو د پښتنو د اتفاق او اتحاد لپاره کوششونه وکړو. په هغې کې مونږ لګیا وو او یو سلسله شروع کړې ده او انشاءالله چې ستاسو مرسته راسره وي ستاسو ټولو حمایت راسره وي نو انشاءالله دا پښتون قام به چې دی دا به دې تورو تیرو نه وباسو به او د روښانه مستقبل طرف ته به بوځو به. زه یو ځل بیا د افتخار خان
ډېر زیات مشکور یم، د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم، د هغوی سره چې کوم عزتمند مشران شامل شو د هغوی ډېر زیات مشکور یم. بابر چې دا کومه خبره وکړه بلکل دا پکار ده چې اوس مونږ دغه شروع کړو. دا 4-5 میاشتې خو مونږ ځکه دوی له ورکولې چې بیا به یې وې چې لومړنۍ ورځ نه تاسو دوی لا اړو موقع نه ده ورکړې. خو اوس زما خیال دی چې قوم هم د دې په انتظار دی چې بهی څوک دې روزي او زمونږ تپوس چې وکړي دا د دې وخت ضرورت دی. نو په دې باندې پکار ده چې اوس په هر یو شي باندې که هغه د بجلی چې کوم دا لوډ شیډینګ کېږي ناروا، د ګیس چې کوم لوډ شیډینګ کېږي، دا نور چې کوم مسایل دي چې په دې باندې مونږ روزو او په دې باندې خپل کردار دی ادا کړو. دې کې به تاسو ټولو مرسته کوئ. ګل یوسف حاجي صاحب ناست دی، دنه به مونږ دا تموي چې دی په تحصیل اسمبلی کې دا اوازونه اوچتوي، دا خبره به رامخامخ کوي به او نور په میدان باندې به روزو به او دې لپاره به خپل کردار به ادا کوو به. زه یو ځل بیا د افتخار خان ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني. السلام علیکم.